Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Abdullah. Inshallah nan bamunga wave chapter kau har yau topic ba according to indicate point of view sara discuss kau. Tisanga MCQs terazi da ba ham discuss kau. Now let's start. What is wave? Awal wave upe jane wave satawai. Wave zamung sara yau disturbance te. Sishe de disturbance. چې دا زمون سره د یو پوینټ نه بل پوینټ ته په سپیس کې انرژي ترانسفر کوي پوه شئ کنه یا د په یو میډیم کې د یو ریجن نه بل ریجن ته انرژي ترانسفر کوي څه کوي انرژي ترانسفر کوي نو داسې یو ډسټربنس چې هغه زمون سره د یو پوینټ نه بل پوینټ ته energy transfer kai deta mun sawa wave no wave it is a disturbance of medium which transfer energy from one region of space to another region this is called wave was got the important point here I wave can matter transfer ki kana no ha wave cannot transfer matter wave uli ke da points answer wave does not transfer matter सही ده کنه ویو زمون سره میټر نه ترانسفر کوي ویو زمون سره اوس مونږ وایو ټایپس اف ویو د ویو ټایپس دي یو زمون سره د میکانیکل ویو بل زمون سره د الکترومغنیټک ویو دا سه ټایپ اف ویوز چې د هغې د ترانسفر کېدو دپاره د یو ریجن نه بل ریجن ته میډیم ضرورت وي څه دي د میډیم ضرورت وي میډیم څه ته وایي سالډ لیکوډ ګیس صحیح ده که نه هغې ته د صحیح د میډیم ضرورت وي نو دې ته مونږ وایو میکانیکل ویوز او داسې ویو چې د هغې د ترانسفر کېدو دپاره میډیم ضرورت نه وي نو داسې ویو ته مونږ څه وایو الکترومغنیټک ویوز یعنې هغه په ویکیوم کې هم ترانسفر کېدی شي نو هغې ته مونږ وایو الکترومغنیټک ویوز نو د ټایپ اف ویو which require medium for its propagation is called mechanical wave نو دې دپاره زموږ سره صحیح require medium څه ورته پکار دي میډیم ورته پکار دي د څه دپاره د پروپګیشن دپاره نو داسې ټایپ اف ویوز ته مونږ څه وایو میکانیکل ویوز او کوم یو ویوز الکترومغنیټک ویوز زموږ سره هغه ویوز دي which do not require any medium for its propagation د خورېدو دپاره د یو ځای نه بل ځای ته د ترانسفر کېدو دپاره زموږ سره د میډیم ضرورت نه وي اوس کچرې زموږ سره د یو ډینسر میډیم نه زموږ سره یو ریر میډیم ته زموږ سره د ډینسر نه ریر ته ځي نو زموږ سره به د دې ویولینګ او د دې چې کوم سپیډ دی دا دواړه به ډیکریز کېږي when mechanical waves travel from denser medium to rear medium their wavelength and velocity both will decrease but its frequency remains same so frequency به same وي او کچرې دا زموږ سره د ریر میډیم نه ډینسر میډیم ته ځي نو بیا به زموږ سره د دې چې کوم فریکوینسي ده دا به خو سیم وي فریکوینسي از انډیپینډنٹ آن د میډیم فریکوینسي د میډیم د چینج کېدو سره نه چینج کېږي ښه دا به سیم وي خو چې د دې چې کوم ویلاسټي ده دا به هم انکریز شي او د دې چې کوم ویولینګ دی دا به هم انکریز شي No when mechanical waves travel from rear to denser medium, its velocity and wavelength both increases. دلته راشئ بس کچرې دا د ډینسر نه ریر ته ځي نو چې کله دا ریر ته ځي که نه د دې چې کوم ویلاسټي ده دا به انکریز کېږي د هغې اپوزیټ کار کېږي او د دې چې کوم ویولینګ دی دا به هم انکریز کېږي صحیح ده که نه خو کله چې دا د ریر نه ډینسر ته ځي نو د دې فریکوینسي سیم وي صحیح ده frequency is independent on the medium ها د دې چې کوم velocity ده دا به هم ډیکریز شي او د دې چې کوم wavelength دی دا به هم ډیکریز شي صحیح ده که نه بله یو خبره په ویکیوم کې به زموږ سره د میکانیکل ویوز سپیډ زیرو وي ان ویکیوم زموږ سره چې کوم سپیډ دی وي اف میکانیکل ویو دا به زموږ سره څه برابري د زیرو برابري صحیح ده که نه او د دې سپیډ خو به زیرو نه ځکه چې دا خو داسې ویو چې هغه زموږ سره does not require any medium لکه سن لایټ ویوز شو دا څومره چې الټرا وایلټ شو ایکس ریز انفراريد
دا زمونږ سره رامي لکسي نه یاد ساتئ په دې ارینجمنټ باندې رامي لکسي radio waves RA radio waves M microwaves I infrared waves L light यानी visible light چې کوم دی U نه ultraviolet X نه X rays gamma rays چې څومره دلته راځي کنه زموږ سره ویولینګ کمیږي چې ویولینګ کمیږي نو زموږ سره چې کم فریکوینسي ده هغه به څه کیږي سیوا کیږي صحیح ده کنه نو ریډیو ویوز RA M نه مایکروویوز I نه انفراريد ویوز L نه لایټ ویزیبل لایټ ویوز ultraviolet waves x-rays waves gamma rays دا زمون سره ټول څه دي electromagnetic waves کی examples دي examples of electromagnetic waves examples of electromagnetic waves نو دا یاد کړئ صحیح ده کنه 7 example مې ورته یو چې څومره داسې زی د ریډیا نه ګیما طرف ته نو ویولینګ به کمیږي فریکوینسي به سیوا کیږي صحیح ده کنه د دې example یو مشهور example speed of sound کچره ته ویکیوم ته لاړ شي کنه الته اوازونه کې کنه आवाज به څوک نه اوري ها ولې because there is no medium the speed of sound لپاره هوا پکار د medium پکار دی to propagate نو زمون سره به دا چې کم دی دا به نه ترانسفر کیږي نو زمون سره بدی کې زمون سره سره example زمون سره چې کم sound دی spring waves of water waves springs چې کم ویو پیدا کوي wave produce and string परसई के कम वेव्स पैदा की स्ट्रिंग वेव्स सही है क्या मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे आर मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स दादा मुझे कम वेव्स दी ट्रांसवर्स वेव्स ममुंग वायु ट्रांसवर्स वेव्स दैट वेव्स तवाई छिपा आगे की पार्टिकल ची कम देखा ना अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स यानी चे प्रोपगेशन ऑफ वेव्स दे तरफ की पार्टिकल दासी ऑसिलेशन के दीज all electromagnetic waves are which waves all electromagnetic waves are transverse TW transverse waves all electromagnetic waves हम सर कम waves थी transverse waves थी सही देखा ना now this was the short introduction of two main types of waves mechanical waves and electromagnetic waves वस मुंगे यो बल टाइप ऑफ वेव जो है प्रोग्रेसिव वेव हां जमन सर वस बल कम टाइप्स ऑफ वेव چې هغه زمون سره प्रोग्रेसिव वेव دی प्रोग्रेसिव वेव هغه ته وی کنه چې انرژي د دوه پوینټس په منځ کې باوند نه بلکې دا د یو ریجن نه بل ریجن ته کم نه ترانسفر کیږي یا دا چې کم ځکه ډیسټربنس پیدا شي کنه د هغه ځینه دا بل ځتا ټریول کیږي لکه مطلب دا دی کنه دا واټر دی او بدی کې تا برنه یو سټون یو پیبل راواچو نو دلته چې دا کم ویوز دي دا به د پروپاګیټ کیږي the energy by the using a buzzina yani the source na balleri no this is called progressive wave no water wave is the example of progressive wave was zamun sara che kam de the dwa types thi so types thi dwa types yo the transverse wave bal the longitudinal wave da se wave che pa age ki zamun sara the particle vibration che pa kam direction ki the disturbance خوريږي propagation کوي هغه ته perpendicularly نو داسې ویو ته موږ سوایو ترانسفرس ویو لکه فار ایگزامپل زموږ سره چې دا کم پارټیکل دی دا زموږ سره داسې اسیلیشن کوي او propagation اف ویو چې کم دی هغه داسې دی نو دې ته موږ وایو ترانسفرس ویو او د دې ډایګرام موږ داسې ډرا کوي پوه شئ کنه وس هغه پورشن د ویو کم چې زموږ سره په میکسیمم ډیسپلیسمنت خو اباو د مین پوزیشن دې ته سوې مین پوزیشن یا ایکویلیبریم پوزیشن نه اباوي نو دې ته موږ وایو کرست صحیح ده کنه او هغه پوینټ کم چې بیلو د مین پوزیشن هغه پورشن اف د ویو کم چې زمون سره په بیلو د مین پوزیشن نه نو هغه ته موږ سوایو ټراپ صحیح ده کنه او د دې زینه والا د یو کرست نه والا بل کزه د ډرا کم بل کرست پورې دی فاصله ته وایو موږ لیمډا سور ته وایو لیمډا ویو لینث the distance between two consecutive crest or two consecutive trop is called lambda is called wavelength صحیح ده کنه نو دا کرست شو دا ټرپ شو وس ګوره خو کچری تاسو ته پوښتنه کې چې د کرست او د ټرپ په منځ کې دا فاصله ګوره دا lambda by 2 ده ها د کرست او د ټرپ په منځ کې دا فاصله this is MCQs چې د کرست او د ټرپ په منځ کې فاصله څه ده lambda by 2 صحیح ده کنه وس لانګیټیودنل ویو زموږ سره داسې ویو دي کنه چې په هغه کې زموږ سره د پارټیکل په کم ډایرکشن کې oscillation کوي vibration کوي په هغه ډایرکشن کې زموږ سره دا ویو propagation هم کوي لکه زموږ سره تاسو کلیدلی sounds waves چې کوم دي یا زموږ سره
साउंड वेव्स چې کوم دي کنه بدی کې پارټیکل چې کوم دي کنه زمون سره داسې وایبریشن کوي او پروپاګیشن هم داسې یعنی 0 ډیګري د دواړو په منځ کې صحیح ده کنه نو داسې ویو ته بیا موږ سوایو لانګیټیونل ویو اوس زمون سره بدی کې دوه پوینټونه راځي ګوره په لانګیټیونل ویو کې زمون سره دوه پورشنز پکې راځي ځنې داسې چې پاغي کې پارټیکل نږدې نږدې ځنې داسې چې پاغي کې پارټیکل لري لري دې کې پارټیکل لري لري دي نو هغه پورشن چې په کوم کې پارټیکل نږدې نږدې وګوره دې ته مونږ وایو څه دې ته مونږ وایو کمپریشن یعنی د پورشن اف د ویو ویر د ډینسټي اینڈ پریشر از های از کالډ کمپریشن کمپریشن هغه پورشن ته وایي چېرته چې زمونږ سره پریشر اینڈ ډینسټي به څه های وي نو دې ته مونږ وایو کمپریشن او ریئرفیکشن څه ته وایي چېرته چې زمونږ سره ډینسټي او پریشر زمونږ سره څه لو وي او د دوه کنزیکیوټیو کمپریشن یا ریئرفیکشن په منځ کې چې کومه فاصله وي هغې ته موږ څه وایو لیمډا ښه بل یو امپورټنټ پوینټ ام سی کیوز دا ام سی کیوز دی ښه ام سی کیوز به پکې کوو چې آیا ټرانسفرس ویو په آل میډیم کې ټرانسفر کېدی شي نه ټرانسفرس ویو کین بی اونلی ټرانسفر ان سالډ میډیم صحیح ده که نه اونلی ټرانسفر ان سالډ میډیم ځکه چې د دې لپاره څه پکار دی ټینشن صحیح ده که نه ټرانسفرس ویو صرف هلته ټرانسفر کېدی شي چېرته چې ټینشن موجود وي خو اوس ګوره اکثر ام سی کیوز داسې راولي وایي ویوز پروډیوس آن د سرفیس اف واټر this is the example of which wave بیا وایم وایي ویوز پروډیوس آن د سرفیس اف واټر this is the example of which wave وایي دا د کم ویوز اگزامپل دی نو سټوډنټانو خو بس دا ویلي وي چې ټرانسفرس ویو کین بی اونلی پروډیوس ان سالډ میډیم یاد ساتئ ګورئ ما یو خبره وکړه ټرانسفرس ویوز هلته پیدا کېږي چېرته چې زمونږ سره څه ټینشن وي خو د سرفیس اف واټر چې کوم وي که نه په دې کې سرفیس ټینشن موجود وي نو دلته هم چې زمونږ سره چې کوم دی ټرانسفرس ویو پیدا کېدی شي نو ویوز پروډیوس آن د سرفیس اف واټر از د ایگزامپل اف ټرانسفرس ویو خو ویوز پروډیوس inside deep in the water is the example of longitudinal waves صحیح ده که نه بل transverse wave can be polarized دا هم MCQs دی transverse wave زمونږ سره polarized کېدی شي can be polarization دا داسې په سلیبس کې نشته هغه عمل چې په هغې کې ویو صرف په یو ډایرکشن کې چې کوم دی که نه دا خورېدی شي پوه شو که نه نور آل ټایپس اف ویوز چې کوم دی بلاک شي نو دې ته مونږ وایو پولرایزیشن خو لانګیټیونل ویو که نه دا چې کوم دی که نه they cannot be polarized دا مونږ سره پولرایز کېدی نشي او بله خبره longitudinal waves can be produced in solid liquid and gases longitudinal waves چې کوم دی که نه دا زمونږ سره په سالډ کې پیدا کېدی شي دا زمونږ سره په لیکوډ کې پیدا کېدی شي او دا زموږ سره په ګیسز کې پیدا کېدی شي صحیح ده که نه بل د لانګیټیونل ویوز دپاره چې کوم د سپیډ اف ساوند فارموله ده هغه زموږ سره د څه برابر ده هغه زموږ سره برابر ده د elasticity rho divided by density پی نه مونږ څه ښیو elasticity صحیح ده که نه elasticity divided by density زمون سره څه برابر ده د ای نه ده د elasticity divided by density یعنی که داسې سټرنګ وي چې هلته زمونږ سره elasticity پکې سیوایي نو elasticity په چا کې سیوایي هغه سټرنګ چې هغه تین وي د هغې سایز سمال وي نو په هغې کې زمونږ سره elasticity سیوایي نو هلته به لانګیټیونل ویوز چې کوم د پروپاګیشن به زیات کوي او چې ډینسټي کمه وي نو تا ته وایي چې داسې ګوره ام سی کیو داسې راتلی شي چې تا ته وایي که نه دوه سټرنګ دي او د یو ډینسټي مطلب د یو چې کوم دی ټیکر سټرنګ دی او بل زموږ سره تینر سټرنګ دی په کم کې به زموږ سره لانګیټیونل ویوز چې کوم دی که نه د کم یو سپیډ اپ مطلب د کم یو ویوز سپیډ به سیوای لانګیټیونل ویوز صحیح ده که نه ځکه چې لانګیټیونل ویوز از انورسلی پروپورشنل ټو د ډینسټي خو د دې دپاره چې کومه فارموله ده که نه هغه زموږ سره برابر ده V is equal to the transverse wave دپاره speed of sound formula لیکم tension divided by capital M what is capital M this is called linear mass density ګوره د دې یونټ زموږ سره څه دی کیلوګرام پر میټر یعنی ماس پر یونټ لینګ is called linear mass density نو ته چې دا فارموله پوټ کړې نو د دې نه زموږ سره داسې راځي tension ضرب L divided by mass یعنی دا فارموله داسې V is equal to tension ضرب L به بره لاړ شي ډیوایډ بای ماس اوس دا ماس دی نو دا زموږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي په ټینشن باندې ډیپینډ کوي چې کوم ویل سټریچ
स्ट्रिंग کنه په هغه کې به زموږ سره سپیډ اف ترانسفر سی وای او په لینث باندې ډیپند کوي او په ماس باندې ډیپند کوي یعنی انورسلی پروپورشنل ټو ماس. نو these were all the things about transverse wave and longitudinal. موږ وایو ویو سپیډ یعنی چې ویو د ټایم سره سره چې ویو پروپاګیشن کوي دا خوريږي دې ته موږ څه وایو ویو سپیډ یا distance traveled by a wave per unit time is called wave speed. نو دلته زموږ سره څه نو wave speed موږ به د v نه ډینوټ کوو lambda wavelength به اخلو کنه د distance پر دی divide by time. صحیح ده کنه. اوس دا داسې هم شم لیکلی چې 1 over t موږ ویلیو د څه برابر دی 1 over t زموږ سره د څه برابر دی is equal to frequency. نو lambda f v is equal to f lambda. v is equal to f lambda. اوس کچری تاسو ته راشي چې فریکوینسي را معلومه کوي نو فریکوینسي فارمولا به زموږ سره سره راشي v divided by lambda. ورګه یا ساتي بدی باندې نومریکلی راځي. اوس اکثر کوېسچن چې کوم دی هغه کې میگا هرتز یعنی فریکوینسي درکړي په میگا هرتز. نو یونټ ته بخیال کوي او تاسو نه پریل کیلکولیشن کې په هرتز کې غواړي نو یونټ ته بخیال کوي. صحیح ده کنه. داسې ویو لینث چې کوم دی کنه دای تعالی مطلب په بدل یونټ کې درکړی نو هغه کیلکولیشن ته به خیال کې. اوس ګوره یعنی د وی چې کم دی کنه کچره وی چې کم دی کنه د دې زمون سره د فریکوینسي سره څه دی ډایرکټ ریلیشنشپ دی. کله کله چې لیمډا سي کانسټنټ کله چې سیم میډیم او کله چې چینج ان میډیم بیا زمون سره فریکوینسي کانسټنټ وي نو بیا به زمون سره وی چې کم دی کنه دا به ډایرکټلی پروپورشنلی چاته لیمډا ته. صحیح ده کنه. نو چې دا خبره تاسو ته یادې. اوس زموږ سره د سپیډ اف ساوند ان ایر کې زموږ سره دوه فارمولې دوه کیلکولیشن شوي. ګور اول کنسپټ لږ زده کړئ. اکارډینګ ټو نیوټن هغه ویل کنه په هوا کې چې کوم د ساوند پروپاګیشن کیږي کنه دا زموږ سره یو ایسوترمل پروسس دی. دې سوال وې ټمپریچر چې کوم دی کنه کانسټنټ وي. ټمپریچر ریمین کانسټنټ ایسوترمل پروسس. سپیډ اف ساوند ان ایر از ایسوترمل پروسس. ایسوترمل پروسس څه ته وایي داسې پروسس چې په هغه کې زموږ سره ټمپریچر سي کانسټنټ نو دی ویل دا کومه لا فالو کوي دی ویل دا بویل لا فالو کوي. څه بویلز لا یعنی سپیډ اف ساوند کومه لا فالو کوي بویلز لا. نو دې چې کومه فارمولا راځي و هغه دا و p ډیوایډ بای ډنسټي رو. صحیح ده کنه. نو دې چې کوم سپیډ اف ساوند بدی فارمولا سره راتلو هغه 280 میټر پر سکند او کوم چې ایکسپریمنټل وو هغه تقریبا 331 یا 333 راوند اباوت داسې لکه مطلب ار یو بت ډیفرنٹ میټر پر سکند. نو بده فارمولې چې دا کم دغه راتلو څومره ایرر و بده کې 16% ایرر و. د دې بده کیلکولیشن کې څومره پرسنټ ایرر و 16% او دا ایرر د څه د وجه نه راتلو ځکه چې دی ایسوترمل پروسس کنسیډر کړو او دې چې کم کیلکولیشن کې و هغه بویلز لا استعمال کړی و. صحیح ده کنه. نو دی به د وجه نه د غلطی راتله. دی ویل چې زمون سره هیټ چې کوم دی دا ریمین کانسټنټ وي خو ټمپریچر هیټ چې کوم دی دا چینج کیږي او ټمپریچر چې کوم دی دا زمون سره کانسټنټ وي خو لیپلاس راغی هغه ویل نه وایي ته لږه غلطي کوي نیوټن صاحب. دې ته یې ویل کنه وایي دا سپیډ اف ساوند دومره ریپډ پروسس دی کنه چې بدی کې زمون سره هیټ چې کوم دی کنه دا ماحول ته یعنی دومره ټایم هیټ ته نه ملاویږي چې دا ټرانسفر شي یعنی هیټ ریمین سیم وي هیټ سیم وي کانسټنټ وي. دا سه پروسس ته موږ بیا څه وایو چې پاره کې هیټ کانسټنټ وي. دی ویل د سپیډ اف ساوند چې کوم دی دا موږ سره ایډیابیټک پروسس دی. نو دی ویل چې کوم ایکویشن راځي کنه ویل بدی کې یو اضافه وکړه ګیما پی ډیوایډ بای ډنسټي. نو اوس چې د دې رقم سپیډ راتلو هغه د ایکسپریمنټل سره سیم 331 میټر پر سکند. صحیح ده کنه. نو چې تاسو دا فارمولې یادي صحیح ده کنه چې د لیپلاس مطابق دا زموږ سره څه د یو ایډیابیټک پروسس د هیټ ریمین سیم وي خو د نیوټن مطابق سره چې دا ایسوترمل پروسس نه دی د وجه نه غلطي راتله نو دې زموږ سره چې کوم د ماډیفایډ فارم اف بویلز لا یوز کو. صحیح ده کنه. د ګیما ویلو چې کوم د مانو اټامیک ګیس لپاره 1.67 دی د ډای اټامیک لپاره 1.47 دی د هبل لپاره 1.31 دی نو دغه د دې ویلوګانې چینج کیږي. صحیح ده کنه. نو this was all about the speed of sound in air. صحیح ده کنه. فیکټر افیکټینګ سپیډ اف ساوند به موږ د دې نه پس اوس به موږ وایو فیکټر افیکټینګ سپیډ اف ساوند هغه کم فیکټر دی چې هغه زموږ سره سپیډ اف ساوند افیکټ کوي. نو په هغه کې زموږ سره کچره موږ د پریشر سره ریلیشنشپ چیک کو نو اکثر
स्टूडेंटान दा सोच के कचरे प्रेशर सेवा शी स्पीड ऑफ साउंड ता पुश अप मिलावी की सेवा की नो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर دا زمونږ سره انډیپندنت دی په څه باندې په پریشر باندې او د هغې ریزن څه دی ولې انډیپندنت دی ځکه د هغې ریزن دا دی که چېرې تاسو د سپیډ اف ساوند فارموله وینئ نو هغه زمونږ سره پی ډیوایډ بای ډینسټي پی ډیوایډ بای ډینسټي نو که چېرې پریشر ډبل شي ډینسټي هم ډبل کېږي نو زمونږ سره به داسې کېږي کټ به شي ځکه چې پریشر چېرته سیوا کېږي که نه پارټیکل به نږدې نږدې راځي पार्टिकल नږدې راځي مطلب پریشر بم سیوا کیږي څومره پریشر سیوا کیږي او عمره ډینسټي سیوا کیږي نو دا دوړ د یو بل افیکټ کینسل کوي نو دی وجه نه مونږ وایو سپیډ اف ساوند انډیپندنت آن د پریشر بل زموږ سره صرف چې کوم ډینسټي ده ډینسټي افیکټ اف ډینسټي یا ماس کچره ماس سیوا کیږي یا ډینسټي سیوا کیږي نو افیکټ اف رو مطلب ډینسټي نو دې سره چې زموږ سره کوم سپیډ اف ساوند ریلیشنشپ ته هغه د انورس د ډینسټي سره نو کچره تاسو V1 given V2 given یعنی دو ریشو معلومولی نو ته به څه کې رو 2 ډیوایډ بای رو 1 ځکه چې انورس ریلیشنشپ دی صحیح ده کنه دسې زموږ سره چې کوم دی د ټمپریچر وی کتاس دا فارموله په کیمستري کې ویلي NRT ډیوایډ بای M نو د دې نه زموږ سره د ماس او د ټمپریچر ریلیشنشپ را معلومیږي چې د ماس ور سره انورس دی د انډر روټ ماس او د ډینسټي ور سره سره ډایرکټ نو کچري تاسو ته د ډینسټي په ځای ماس ویلوګانی کیږي یعنی تاسو چې دوه ګیسز دي مالیکولر ماسز دي دومره دي پوه شئ کنه د یو د 16 لکه اکسیجن او د بل چې کوم دی کنه زمون سره تاسو وایي هایدروجن لکه 2 صحیح ده کنه نو بیا د اکسیجن اټم چې کوم دی هغه زمون سره مالیکولر ماس 16 دی صحیح ده کنه نو دواړو ریشو به واخلي صحیح ده کنه نو زمون سره به سره شي M2 ډیوایډ بای M1 صحیح ده ها او د ټمپریچر چې کوم دی کنه هغه زموږ سره راځي ډایرکټ د انډر روټ سره راځي ډایرکټ مې دې لپاره چې کومه فارموله شي هغه زموږ سره کچري V1 V2 T1 ډیوایډ بای T2 صحیح ده کنه اوس زموږ سره د ټمپریچر چې کومه د سپیډ اف ساوند بل فارموله ده هغه دا V0 0.6 T صحیح ده T ټمپریچر صحیح ده کنه د دې مطلب دا دی کچري ته یو ډیګري ټمپریچر سیوا کې نو زموږ سره به په سپیډ اف ساوند کې 0.6 اضافه راځي سپیډ اف ساوند will be raised at the rate of 0.6 meter per second for each degree rise and temperature صحیح ده کنه نو دا زموږ سره V0 چې کوم اوریجنل سپیډ اف ساوند دی 333 میټر پر سیکنډ دا هغه دی صحیح ده کنه نو دا زموږ سره اوس یو بل خبره کچري تاسو ته وایي کنه لکه یو MCQs راغی فار ایگزامپل MCQs at what temperature the speed of sound will be double as 10 degree centigrade मतलब چې په 10 degree centigrade څومره دی کنه نو هغه کم ټمپریچر دی چې په هغه باندې به سپیډ اف ساوند د 10 degree centigrade ډبل شي د 10 degree centigrade پس شي ډبل شي نو ته د هغه لپاره شارټ کټ یاد ساده چې تا ته وایي کنه چې په 10 degree centigrade باندې کم سپیډ اف ساوند دی ته داسې ټمپریچر را معلوم کا چې په هغه باندې سپیډ اف ساوند د 10 degree په مقابله کې شي ډبل شي نو دې لپاره شارټ کټ یاد ساته چې کلم تاسو وایي نو دې لپاره به ته دا یاد ساتي د دې ټمپریچر را معلومول لپاره n square t چې کوم اوریجنل ټمپریچر دی د هغه سره به تاسو کې n یعنی ډبل شو نو دلته به څه پټ کم 2 سکوير او 10 ډیګري سنټیګریډ پلس 273 کیلوین ته به واړی نو زموږ سره به دا سره راشي 10 پلس 283 به راشي نو 4283 وکا زما په خیال 1100 سمثینګ راځي په کال مطلب داسې وکړه کنه 4 3 12 1132 کس راځي صحیح ده کنه نو داسې ریکه چې کله تاسو د MCQs راشي صحیح ده تاسو ویلي MCQs په کاوه نه دا MCQs نه ډول کو صحیح ده دا قشان نورم صرف ویلګانی به درکړي صحیح ده کنه اوس اصل کې ټایم کم ده ان شاء الله MCQs د لپاره به یو سیشن ارینج کوم ډیر زر صحیح ده خو تاسو کوشش کوئ چې وخت سره لیکچر ګورئ ها اوس زموږ سره بل د بدی چپټر کې چې کوم امپورټنت ټاپک دی هغه د سوپر پوزیشن څه ته وایي کله چې دوه ویوز میلاو شي دوه یا د دوه نه زیات ویوز میلاو شي او دا د یو بل افیکټ انکریز کی یا کم کی دې ته موږ څه وایو سوپر پوزیشن یا دوه یا د دوه نه زیات ویوز میلاو شي چې کله موږ د دې مطلب دا کم ډیسپلیسمنت دا جمع کو او زموږ سره چې کوم ریزلټنت ډیسپلیسمنت راشي دې ته موږ وایو د عمل ته موږ وایو سوپر پوزیشن if two or more waves acted simultaneously on a medium then their displacement نو داغه چې کوم انډیویډ داغه چې کوم ډیسپلیسمنت د ریزلټنت ډیسپلیسمنت دا به د انډیویډوال د ډیسپلیسمنت سم برابر زه تاسو کوم دا زما سره یو ویو ده صحیح ده کنه او دا زما سره بل ویو ده
دا فار ایگزامپل y1 شو د دې ډیسپلیسمنت د دې y2 نو د دې چې کوم نیټ ډیسپلیسمنت دی هغه به زموږ سره څه برابري y1 پلس y2 داسې که درېیمه ویو راشي y3 صحیح ده که نه نو د دې چې کوم انډیویجوال ډیسپلیسمنت دی د هغه دواړه چې سم کې نو ریزلټنټ ډیسپلیسمنت به تا سره راشي صحیح ده که نه دا د یو بل افیکټ سیوا کولی هم شي د یو بل افیکټ کمولی شي مطلب دا دی چې دوه داسې ویو میلاو شي لکه اپوزیټ ډایرکشن کې چې دا دواړه اپوزیټ کې میلاو شي نو بیا به د یو بل افیکټ کمای صحیح ده که نه نو دې عمل ته مطلب مونږ څه وایو سوپرپوزیشن نو وټ از سوپرپوزیشن میلاوېدل اپ ټو ویوز میلاوېدل اپ ټو ویوز چې مطلب او د هغې دواړو سم چې راجمع کړي نو دا به د هغې د انډیویجوال یعنی دا به د ریزلټنټ ډیسپلیسمنټ برابري صحیح ده که نه نو دې عمل ته مونږ څه وایو سوپرپوزیشن نو د سوپرپوزیشن زموږ سره بیا درې ټایپس دي درې قسمه سوپرپوزیشن کیدی شي یو زموږ سره دی انټرفیرنس صحیح ده که نه بل زموږ سره دی دویم نمبر بیټس او دریم نمبر چې زموږ سره کم دی هغه زموږ سره دی سټینډینګ ویوز سټینډینګ ویوز نو اوس به په ډیټیل سره د درې وانه ټاپکونه وایو وټ از انټرفیرنس وټ از بیټ اینڈ وټ از سټینډینګ ویوز نو زه دا تاسو ته انشاءالله ډېر زیات اسانوم په کمپیریزن ټیبل کې درته کوم چې تاسو پې پوه شئ صحیح ده که نه بیا به سټینډینګ ویوز ډیټیل وایو صحیح ده فیکټر افیکټینګ ما وویل که نه په هغې کې زه یو دوه فیکټر نور هم یم اورلی ویم یو د هیومیډیټي مطلب چې په اټماسفیر کې څومره هیومیډیټي سیوای که نه نمی سیوای که نه نو اصل کې زموږ سره چې کله باران وشي نو بیا اواز ډېر کلیرلی اورېدل کېږي په مویسټ ایر کې سیوای د څه نه د ډرای ایر نه او بل زموږ سره دا زموږ سره د ډایرکشن اف ایر یعنی په کوم طرف ته هوا چلیږي په دې باندې هم ډیپینډ کوي که چېرې د سپیډ اف ساوند او د ډایرکشن اف ایر چې کوم دی دا زموږ سره ډایرکشن سیم و نو زموږ سره سپیډ اف ساوند چې کوم دی دا به د دې سپیډ به سیوا کېږي که چېرې اپوزیټ و نو سپیډ اف ساوند به زموږ سره کمیږي او که چېرې یعنی سپیډ اف ساوند اینډ ایر او که چېرې زموږ سره پرپینډیکولر و نو نو افیکټ نو دا درې خبرې اوس زموږ سره چې کوم درې ټاپ اوس زموږ سره انټرفیرنس دا زموږ سره هغه ټایپ اف سوپرپوزیشن دی چې بدی کې زموږ سره ګوره زما به د الفاظو غور کوه چې فرق باندې پوه شي چې بدی کې زموږ سره به دوه ویوز دي خو دوه ویوز به زموږ سره په سیم ډایرکشن کې فلو کوي دوه ویوز به زموږ سره په سیم ډایرکشن کې روانې وي دوه ویوز به په سیم ډایرکشن کې د دې به فریکوینسي هم سیم وي او د دې به امپلیټیوډ هم سیم وي خو کله چې دا میلاو شي نو دې عمل ته موږ وایو انټرفیرنس نو د پینامنا ان وچ two waves travel in the same direction which have same frequency and same amplitude no this phenomena is called interference نو بدی کې یو پوینټ ته چې د دې با same frequency صحیح ده کنه دویم نمبر په سیم لاین کې به دا ټریول کوي او دریم نمبر دا به سیملر ډایرکشن نو داسې ویو ته کله چې دا سوپرپوز شي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو انټرفیرنس دې ته مونږ څه وایو انټرفیرنس ها اوس زموږ سره کنسټرکټیو انټرفیرنس څه ته وایي کنسټرکټیو انټرفیرنس دې ته وایي کله چې دوه ویو داسې میلاو شي چې کرس د کرس سره میلاو شي یا ټرف د ټرف سره میلاو شي نو دا به د یو بل امپلیټیوډ چې کوم دی سیوا کوي په دې کې به امپلیټیوډ کېږي سیوا کېږي یا په هغې کې چې کوم دی انټینسټي سیوا کېږي انټینسټي از میکزیمم نو داسې انټرفیرنس ته موږ وایو کنسټرکټیو کله چې کرسټ فالز آن کرسټ یا ټرف فال آن ټرف نو داسې دغه ته موږ څه وایو کنسټرکټیو چې په هغې کې زموږ سره امپلیټیوډ څه وي میکزیمم امپلیټیوډ سیوا کېږي صحیح ده که نه بله خبره دا ده چې په دې کې به زموږ سره چې کوم پارټ ډفرنس وي تاسو ته ما ویلي پارټ ډفرنس څه ته وایي چې دوه ویوز دي که نه د هغې په سټارټینګ پوینټ کې فرق ان ټرم اف ویولینګ دس از کالډ پارټ ډفرنس صحیح ده که نه دې ته موږ څه وایو پارټ ډفرنس نو دا به زموږ سره برابري د n پلس دا به زموږ سره څه برابري د m لیمډا n مطلب 1 2 3 پوه شئ انټیګرل ملټیپل دی صحیح ده که نه نمبر ښه یا به زموږ سره مطلب یو لیمډا فرق یا به دوه یا به درې یا به څلوري او چې کوم پیس ډفرنس دی یعنی ان ټرم اف انګل چې کوم واخلو هغې ته موږ څه وایو پیس ډفرنس نو دا به زموږ سره څه برابري دا به زموږ سره برابري د n نو دې ته موږ وایو پیس ډفرنس ډسټرکټیو انټرفیرنس څه ته وایي
چې کله زمونږ سره کرس فال ان ټرپ یا ټرپ فال ان کرس یا n 2 پای صحیح ده کنه کله چې کرس فال ان ټرپ شي یا ټرپ فال ان کرس شي نو دا به زمونږ سره بدی کې به امپلیټیوډ کمیږي نو دې ته موږ وایو ډیسټرکټیو انټرفیرنس نو بدی کې چې زمونږ سره کم پارت ډیفرنس دی هغه به زمونږ سره برابر د n پلس 1/2 او لیمدا صحیح ده کنه چې کم پیس ډیفرنس دی هغه د فعال چې کومه فارموله ده هغه به n پلس 1/2 او 2 پای صحیح ده کنه نو دا زمونږ سره څه شو بدی کې به زمونږ سره امپلیټیوډ څه کیږي کمیږي صحیح ده کنه ځکه ورته خو ډیسټرکټیو انټرفیرنس وایي صحیح ده او د امپلیټیوډ او د انټنسټي چې کوم تعلق دی هغه د امپلیټیوډ د سکویر سره دی دا به یاد ساتئ کچری امپلیټیوډ ډبل شي انټنسټي به 4 ټایمز سیوا کیږي صحیح ده کنه اوس بیټس څه ته وایي بیټس دې ته وایي کنه کله تاسو به اکثر داسې ساوند اورېدلی کنه هغې کې کله مطلب سلو شي او کله مطلب سیوا شي نو دا اصل کې زموږ سره څه دی بیټس یعنی الټرنیټ increase or decrease in the frequency of sound is called beats دې ته موږ وایو beats یا beats کې زموږ سره صحیح زموږ سره مطلب دا دی کنه چې frequency صرف slightly different دي نور ډایرکشن هم سیم ویوز هم په سیم ډایرکشن کې ټریولینګ کوي کله چې داسې ویوز چې هغه په سیم ډایرکشن کې ټریولینګ کوي او دا میلاو شي خو چې د هغې frequency slightly different شي نو دې عمل ته موږ وایو beats دې عمل ته موږ څه وایو beats پوه شئ کنه چې یا alternate increase or decrease in the intensity of sound is called beats نو دا زموږ سره د دې slightly different frequency ویو چې کله یو بل سوپرپوز کی slightly different frequency نو دې ته موږ وایو څه beats بدې کوم ډایرکشن سیم وي سیم ډایرکشن آر سیم اوس زموږ سره بیټ فریکوینسي څه ته وایي number of beats produced per second is called beats frequency چې په یو سکند کې څومره بیټس پیدا کیږي کنه دې ته موږ څه وایو بیټ فریکوینسي او بیټ فریکوینسي فارموله زموږ سره د n نه ظاهرو نو زموږ سره دې فارموله ده f1 f2 صحیح ده کنه f1 f2 صحیح ده او د بیټس پیریډ څه ته وایي beats period मतलब څومره ټایم کې دا beats produce کیږي د تمنګ سوال beats it is the reciprocal of beat frequency یعنی 1 over n د n موږ سره ظاهرو beat frequency صحیح ده کنه نو دا زموږ سره څه شي 1 over f1 minus f2 دا زموږ سره څه برابر دی د beats period اوس کچری تاسو ته وایي کنه چې یو unknown frequency را معلوم کا او تعالی beats درکړي او یو known frequency هم درکړي نو د هغه د لپاره دا فارموله زده کا یاد ساته کچری تاسو وایي چې unknown frequency را معلومه کا څه یو unknown frequency یو ډیوایس ته د هغې فریکوینسي نه ده معلومه او تعالی فریکوینسي یې درکړې او نمبر اف بیټس یې درکړي نو نمبر اف بیټس مطلب دا دی چې بیټس خو یا خو د فریکوینسي سیوا کولی شي یا یې کمولی شي نو ځکه زه دلته لیکم پلس یا ماینس n یا به سیوای یا به کم وي نو دا فارموله به استعمالوي بیا صحیح ده که نه بیټس کچرې ته د یو اننون ډیوایس فریکوینسي را معلومې صحیح ده که نه نو دا زموږ سره بل یو پوینټ به دي کې د ایم سی کیوز دا دی که نه چې د څومره فریکوینسي د پورې چې کوم دی میکزیمم ډیټیکټیبل فریکوینسي د بیټس لپاره سي 10 هرټز د 10 هرټز نه چې کله ډیفرنس سیوا شي که نه نو بیا زموږ سره بیټس به نه پروډیوس کېږي صحیح ده که نه نو میکزیمم ډیټیکټیبل فریکوینسي فار د بیټس از 10 هرټز صحیح ده که نه لږ اوبه راوړه جان یو 2 بسکټ هم راوړه خو لږ اوبه راوړه خفه کېږي خو نه صحیح ده سټینډینګ ویوز ګوره اوس سټینډینګ ویوز څه ته وایي the type of superposition standing waves زموږ سره څه شي دي type of superposition دي په کوم کې چې زموږ سره two waves they are traveling in the opposite direction which have same amplitude and same frequency no this is called standing wave صحیح ده دې ته موږ څه وایو standing waves نو بدی کې زموږ سره دوه waves داسې سوپرپوز کیږي چې د هغې څه سیمي د هغې same frequency along the same line چې کوم دی دا ټریولینګ کوي سیم لاین او ها نو سټینډینګ ویو څه ته وایي چې د هغې فریکوینسي سیم په سیم لاین خو بټ ټریولینګ ان اپوزیټ ډایرکشن اپوزیټ ډایرکشن ډایرکشن کې صحیح اپوزیټ بس دا زما سره سټینډینګ ویو اصل کې څنګه پیدا کیږي کله چې د یو ډینسر میډیم نه
یو ویو دا غي سره انسیډنټ شي او ریفلیکټ شي صحیح ده کنه را واپس ریفلیکټ شي نو بیا چې کله دا کوم انسیډنټ دا بل انسیډنټ ویو زی دا د ریفلیکټډ سره میلاو شي نو دواړه په اپوزیټ ډایرکشن کې دي کنه نو دقه چې د دې فینامنا کې چې کوم دا ویوز پیدا کیږي کنه دا زموږ سره اصل کې سټینډینګ ویوز نو سټینډینګ ویوز زموږ سره څه د ریفلیکشن د وجې نه پیدا کیږي نو اوس هغه پوینټ چرته چې ډیسپلیسمنت 0 دی دا ما چې مارک کړل چرته چې ډیسپلیسمنت 0 دی دې ته موږ وایو نوډ 0 ډیسپلیسمنت پوینټ دلته به انرژي ډیره کم وي صحیح ده کنه انرژي از مینیمم د 0 برابر نو دا چې د سرکل جوړ کم دې پوینټ چرته چې امپلیټیوډ میکسیمم دی چرته چې ډیسپلیسمنت میکسیمم دی ډیسپلیسمنت از میکسیمم نو دې پوینټ ته موږ وایو انټي نوډ چرته چې انرژي میکسیمم ده صحیح ده کنه نو اصل کې اوس د نوډ او د انټي نوډ په منځ کې ډیسټنس دا نوډ دی کنه او دا انټي نوډ دی د نوډ او د انټي نوډ په منځ کې ډیسټنس د لیمډا بای 4 برابر ده څه برابر ده د لیمډا بای 4 او د یو نوډ او د بل نوډ په منځ کې یو ور د نیمه ویو ده کنه چې نیمه ویو تاسو ته ما ویلو نو د هغه ډیسټنس یې لیمډا بای 2 یا د یو انټي نوډ او دلته که زه د سی جوړ کوم بل انټي نوډ د دې په منځ کې دا ډیسټنس هم د صحیح د لیمډا بای 2 برابر د لیمډا بای 2 نو د نوډ او د نوډ په منځ کې ډیسټنس په لیمډا بای 2 خو د نوډ او د انټي نوډ په منځ کې به ډیسټنس لیمډا بای 4 اوس به مونږه مختلف کیسز کو د سټینډینګ ویوز صحیح ده کنه سټینډینګ ویوز به مونږ سټډي کوو په یو سټرینګ کې څه کچري زمونږ سره دا سټرینګ پلک شي at the middle یعنی L by 2 کچري plucked string plucked at L by 2 دا زما سره یو string دی صحیح ده کنه کچري دا په L by 2 pluck شو نو زموږ سره ودی کې number of loops formed یو لوپ به جوړیږي څومره لوپ 1 number of loops په ودی کې څومره جوړیږي یو لوپ به جوړیږي صحیح ده کنه اوس د دې چې کوم دا لینک دی دا به زموږ سره څه برابر دي ګوره دا هاف ویو ده کنه نو هاف ویو زموږ سره څه برابر دي لیمډا بای 2 نو لیمډا کچري زره معلومه کوم نو لیمډا به زموږ سره څه برابر دي 2l لیمډا به څه برابر دي 2l اوس د فریکوئنسي فارمولا خو تاسو ته پته ده فریکوئنسي برابر ده v یعنی ویلاسټي ډیوایډ بای لیمډا ورته تاسو نه ویلي v = f لیمډا صحیح ده کنه نو v = v ډیوایډ بای لیمډا د لیمډا په ځای به څه پټ کی 2l نو فریکوئنسي به سره شي v بای 2l صحیح ده کنه نو this is the first frequency which we call fundamental frequency دې ته موږ وایو fundamental frequency نو کله چې فرست موډ اف وایبریشن کې به زموږ سره فریکوئنسي د v by 2l برابر صحیح ده کنه لیمډا به زموږ سره څه برابر د 2l او لینک به څه برابر د لیمډا by 2 اوس موږ دا فارمولا ویلې و د سټرینګ لپاره تاسو ته ما ویلو کله چې ما سټرینګ ایکسپلین کاوه نو موږ دا فارمولا ویلې و کومه فارمولا ویلې و مطلب یا د ټرانسورس یو فارمولا یا د سټرینګ لپاره چې کومه فارمولا ده هغه زموږ سره کومه فارمولا ده هغه زموږ سره برابر ده د ټینشن ضرب لینک ډیوایډ بای m ماس صحیح ده کنه نو زموږ سره بدلته f1 بزه د سی پټ کولای شم چې 1 over 2l او د v په ځای زه پټ کم t ضرب l ډیوایډ بای ماس پوه شو کنه یا دا ته د l په ځای کیپټل m لیکل شي کوم ته چې موږ لینیر ماس ډنسټي وایو یعنی فریکوئنسي په څه باندې ډیپند کوي په ټینشن باندې چې ټینشن څومره سیوای کنه فریکوئنسي به سیوای صحیح ده کنه په یو سټرینګ کې او ماس ته څه ده انورس ریلیشنشپ ماس ته څه ده انورس ریلیشنشپ ده صحیح ده کنه و سیکنډ موډ اف وایبریشن کچری دا پلک شي په l by 4 باندې څه په l by 4 باندې نو زموږ سره به چې کوم ډایګرام راشي هغه به داسې راشي دوه لوپس به اوس جوړ شي څو لوپس جوړ شو دوه ها بده کې یو بل خبره بده کې چې کم دی کنه نوډز هغه پوینټ وایي چرته چې ډیسپلیسمنت سی وي 0 وي دې ته موږ وایي نوډز یاد ساته نوډز همیشه د کنسترکټ د ډیسټرکټیو انټرفیرنس د وجې نه جوړیږي صحیح ده کنه او انټي نوډ چې کوم دی دا د کنسترکټیو انټرفیرنس د وجې نه جوړیږي نو دلته څو نوډز دي دوه او انټي نوډ څو دي یو ها دا خو بر ولاندې دي ګوره دا څنګه ته یو دا یو دی نو دوه نوډ زموږ سره څو دي دوه انټي نوډ څو دي یو یعنی په سټینډینګ ویوز کې بس تاسو سره چې کوم نوډز دي د دې تعداد به ګریټر دي د څه نه انټي نوډ نه ها ام سی کیوز دی یاد ساته چې NT node is greater than number of nodes is greater than NT node and what in standing waves produced in a string
صحیح ده کنه. اوس د دې لینک به سره راشي، د دې لینک ګوره یار تاسو راټولې لګوي دوه دي کنه، اسانه خبره ده. د دې لینک د څه برابر شو؟ لیمډا بای 4 پلس لیمډا بای 4 نه لیمډا بای 2 پلس لیمډا بای 2 د لیمډا برابر دی کنه. صحیح ده کنه. لیمډا بای 2 لیمډا بای 2 چې جمع کې سره راځي لیمډا راځي، نو دې لینک د څه برابر شو؟ د لیمډا برابر شو. صحیح ده کنه. نو ستر فریکوئنسي فارمولا را معلومه، نو فریکوئنسي د څه برابر ده؟ v بای 2l. صحیح ده کنه. v بای لیمډا. صحیح ده کنه. نو تاسو سره به دا فارمولا راشي. صحیح ده. ها نو وس دغه په فارمولا دا زموږ سره څه شو؟ f2 نو وس د v په ځای 1 ور د لیمډا په ځای به څه پوت کې l سوري v by l. نو l is equal to ته دغه په ځای څه پوت کولی شي؟ ټینشن لینک ډیوایډ بای m. دا زموږ سره څه شو؟ f2 فریکوئنسي. وس دې ته زه بل څه ویلی شم؟ دې ته زه دا زموږ سره که تاسو دې ته وګورئ که نه دلته لاندې به دې فریکوینسۍ کې څه 2 او دلته 2 نشته، نو زه دا ویلی شم که نه چې f2 فریکوینسي دا ډبل ده د f1. دا MCQs دی ښه. f2 frequency is the double of the f1 frequency. پوه شئ in standing waves. یا ته دا ویلی شي چې زموږ سره کم f1 frequency ده که نه f1 دا زموږ سره هاف ده چې کله f2 ډیوایډ بای 2 وکړي. صحیح ده که نه. اوس که چېرې زموږ سره دا پلکټ شي، اصل کې بجلی لاړه یار، UPS ته UPS دومره زور نه. l by 6 که چېرې دا زموږ سره لاړه زه بجلی راله ښه. نو که چېرې دا زموږ سره پلک شي په l by 6 باندې، نو بیا به ستا سره 3 لوپ جوړېږي. ګوره نو دغه شان کنسپټ کلیر کوه. نو زموږ سره اوس لینک د څه برابر شي؟ د 3 یعنی لینک به برابر شي د 3 لیمډا. دا زموږ سره څه برابر؟ لیمډا بای 2 د 3 لیمډا بای 2. صحیح ده که نه. نو ستا سره به فریکوینسي د څه برابر شي؟ v بای لیمډا برابر ده. نو لیمډا به ته د دې ځینه را معلوم کړي. نو لیمډا به د دې ځینه زموږ سره که ته را معلوم کړي نو 2l ډیوایډ بای 3. نو زموږ سره به دا راشي v 2l ډیوایډ بای 3. 3 ته ډایرکټ بره بوتلی شي، نو ستا سره به فریکوینسي راشي f3 به برابر راشي د v 3v ډیوایډ بای 2l او د v په ځای ته هغه ټینشن ضربې لینک m او هول انډر روټ دا پوت کولی شي. نو دا ستا سره څه ده؟ فریکوینسي f3 شوه. اوس به دې کې نمبر اف نوټس ته وینه 1 2 3 4 خو انټي نوټ 1 2 3. نو ځکه تاسو ته زه وایم چې په سټرنګ کې چې کوم دی که نه دا کوم سټینډنګ ویوز چې پیدا کېږي به دې کې به زموږ سره انټي نوټ یو کمي د نوټ نه. صحیح ده که نه. اوس ګوره هارمانکس څه ته وایي؟ هارمانکس دې ته وایي که نه چې کله ته انټیګرل ملټیپل واخلي د فنډامنټل فریکوینسي، یعنی د فنډامنټل فریکوینسي سره 1 ملټیپلایډ کې 2 ملټیپلایډ کې 3 ملټیپلایډ کې دې ته موږ وایو هارمانکس. نو integral multiple of fundamental frequency is called harmonics. Integral multiple of f1 is called harmonics. نو f1 ته موږ څه وایو؟ ځکه چې موږ ورسره 1 ملټیپلایډ کوو که نه فرست هارمونیک. f2 ته موږ څه وایو؟ سیکنډ هارمونیک. f3 ته موږ څه وایو؟ تھرڈ هارمونیک. صحیح ده که نه. This is called harmonics. صحیح ده که نه. نو the first mode of vibration is also called first harmonic. Second mode of vibration is also called second harmonic. And third mode of vibration is also called third harmonic. What is overtone? Overtone څه ته وایي؟ د فرست هارمونیک نه علاوه چې ته کومه فریکوینسي واخلي هغې ته موږ وایو overtone.
any frequency other than first harmonic यानी second frequency, third frequency, fourth frequency is called overtone. No any frequency other than F1 सही ده کنه د F1 نه علاوه چې څومره frequency نه دي هغه ته موږ څه وایو overtone. لکه ستا سره به F2 صحیح F2 به ستا سره first overtone F3 به ستا سره صحیح second overtone F4 به ستا سره صحیح third overtone صحیح ده کنه یعنی هارمونیک یو لکه هارمونیک ور سره یو پلس کچې سیکنډ هارمونیک کنه تړ به ورټونی چې فرست هارمونیک نه زموږ سره چې کوم F1 دی هغه ته وایي زیروت ورټون چې کوم F2 دی کنه هغه ته مونږ وایو فرست ورټون صحیح ده کنه نو دغه شان اوس ان ته هارمونیکس لپاره چې کومه فارموله ده دام زده کوي ډایرکټ دا خو مال چې تاسو پوه شئ کنه تاسو ډایرکټ دا یو فارموله زده کوي کنه تاسو کار به وشي چې کوم فریکوئنسي ده n فریکوئنسي دا زما سره د n F1 برابر دی F1 زمونږ سره سو یعنی چې کوم دغه تعالی درکړي هغه پوت کوا چې کوم تعالی n درکړای پوه شئ کنه نو F1 زمونږ سره سو nV/2l F1 زمونږ سره سو 2l صحیح ده کنه ها او چې کوم د لیمډا فارموله ده او چې کوم د لیمډا فارموله ده هغه زموږ سره د لیمډا 1/n صحیح ده کنه او چې کوم د nth هارمونیک د لپاره چې کوم د لینث فارموله ده یا ته دا سم شي لیکل چې لیمډا n is equal to 2l/n صحیح ده کنه نو these were all the things about standing waves in a string air column او بده کې زموږ سره دوه ټایپس دي یو د اوپن ارګن پایپ یو د کلوز ارګن پایپ ارګن پایپ هغه ته وایي چې پاره کې مطلب بلو وکړي نو هغه आवाज پیدا کوي سیټي आवाज پیدا کوي نو هغه ته موږ وایو ارګن پایپ اوس داسې ارګن پایپ چې په هغه کې دواړه سایډونه اوپن دي نو هغه ته موږ وایو اوپن ارګن پایپ چې او داسې ارګن پایپ چې په هغه کې یو سایډ اوپن دي هغه ته موږ وایو کلوز ارګن پایپ اوس بده کې موږ کو فرست موډ اف وایبریشن صحیح ده کنه ډیر نه کو بس بیا ان ته هارمونیک او پاره کې فرست موډ اف وایبریشن نو زمونږ سره بده کې دواړه سایډونه صحیح اوپن نو زمونږ سره کچره مونږه بده کې بلوینګ وکړو نو زمونږ سره بدا سه ویو پیدا کی نو بده کې کتا سو وګورئ بده کې زمونږ سره نوډ یو دی او انټي نوډ دو دی یاد ساتئ انټي نوډ از الویز فارم ایٹ د اوپن اینڈ صحیح ده کنه نو زمونږ سره بده کې نوډ چې کوم دی هغه 1 دی او انټي نوډ 2 دی یعنی نوډ نمبر به زمونږ سره لیس دی د انټي نوډ نه پس کې په اوپن ارګن پایپ کې و زمونږ سره چې د دې کم لینث دی هغه زمونږ سره دا څه برابر دی لیمډا/4 لیمډا/2 یاد ساتئ اوپن ارګن پایپ نه دی اوپن ارګن پایپ او چې کوم موږ سټینډینګ ویوز وکړل د دې ډول فارمولې سیم دي صرف ویلاسټي فارمولا ځکه چې د ارګن پایپ د لپاره ډیفرنٹ ده او دغه د لپاره ډیفرنٹ ده صحیح ده کنه صرف ویلاسټي فارمولا کې چینج راځي نور چې کومه جنرال فارمولا د فریکوئنسي هغه سیم ده نو زموږ سره بدلته فریکوئنسي چې زره معلومه فریکوئنسي برابر ده د v/لیمډا نو لیمډا به زموږ سره څه برابر راشي 2l صحیح ده کنه لیمډا به څه برابر راشي د 2l نو زموږ سره به د دې فارمولا راشي v/2l f1 او دا موږ التم کړی وکړه نو زموږ سره به کچاري مونږه دلته ویلاسټي فارمولا بدلته د سی 1/2l دلته ګوره دا په الاستیسিটি پی نوم الاستیسিটি ظاهر او په ډنسټي باندې ډیپند کوي دا یاد ساتئ ګوره چې ارګن پایپ والا چې کم فریکوئنسي ده کنه دا زموږ سره په الاستیسিটি په ډنسټي باندې ډیپند کوي پوه شئ کنه نو نور هغه فارمولې سیم دي د دې لپاره هم چې کم اف ان هغه زموږ سره nv/2l خو په دې کې یو فرق دا دی چې الته زموږ سره نوډز نمبر سیوا او دلته زموږ سره انټي نوډ نمبر سیوا دی صحیح ده کنه بل زموږ سره چې کم لیمډا n فارمولا هغه هم زموږ سره سره برابرۍ د 2l/n صحیح ده کنه نو د قشن دا یاد کړئ صحیح ده و زموږ سره چې کم کلوز ارګن پایپ دی بدی کې به زموږ سره داسې یې فرست موډ اف وایبریشن وکړي نو زموږ سره به داسې پیدا کیږي یعنی یو اینډ نو په اوپن اینډ باندې تاسو ته ما ویل څه جوړیږي اوپن اینډ باندې چې کوم دی زموږ سره څه جوړیږي کلوز اینډ او د اوپن اینډ دی صحیح ده کنه نو په اوپن اینډ به همیشه تاسو سره څه جوړیږي انټي نوډ دا څه دی انټي نوډ
او دا زموږ سره نوٹ دی. نو ام سی کیوز څنګه راځي؟ ام سی کیوز اکثر تاسو له ډایرکټ درکړی وای which type of argon pipe the number of nodes is equal to nt node close argon pipe. وګوره کنه یو نوډ یو انټي نوډ صحیح ده کنه. دلته چې کوم لیمډا ای هغه به زموږ سره لینث دته موږ وایي لینث دي نه وایي دي پورې پاسې دا به څه برابر دي؟ ګوره دا زموږ سره څه لیمډا بای 4 دا زموږ سره څه لیمډا بای 4. نو کدل ته فریکوئنسي را کیلکولیټ کم نو فریکوئنسي به زما سره f1 د څه برابر شي؟ v بای لیمډا. لیمډا دلته څه برابر دی؟ د 4l v بای 4l. صحیح ده کنه. نو که تاسو غور وکړئ دلته په 4 باندې دا ډیوایډ شوی دی دلته په 2 باندې دا ډیوایډ شوی دی. یعنی چې د اوپن دا ام سی کیوز دی ګورئ چې د اوپن ارګن پایپ کومه فریکوئنسي ده دا به ډبل د کلوز یعنی کلوز والا چې ډبل کې د اوپن ته برابر شي. ښه صحیح ده کنه. ښه دلته زموږ سره ګوره په دې کې صرف آډ هارمونکس پاسبل دي. کوم هارمونکس؟ آډز هارمونیک. په دې کې آډ ان ایون بوث هارمونکس از پاسبل. دا ام سی کیوز دی. په دې کې بوث odds and even harmonics are possible. بدی کې only odd harmonics are possible. بدی کې به زموږ سره صحیح لکه f1 دی کنه د f1 نه پس بس راځي f3 صحیح ده کنه. ځکه که تاسو دا به ډرا کوئ نو زموږ سره بدلته څه راځي 3v divided by 4l 3v divided by 4l او دلته د v په ځای تاسو کوم دا فارمولا پوټ کوئ p divided by رو صحیح ده کنه. نو دلته که دا فارمولا لیکم نو یا خدا سي ولیکه کچری ته n 1 2 3 فوټ کې نو بیا به دا فارمولا داسې لیکي 2n - 1 یعنی کچری n ته څه فوټ کې 1 2 3 4 5 6 7 داسې فوټ کې نو بیا به ته v ډیوایډ بای 4l. خو کچری ته داسې چل کې چې ته صرف 8 ویلیوز فوټ کې لکه 1 3 5 7 9 نو بیا به ته څه کې بیا به تاسو سره fn برابر د nv بای 4l صحیح ده کنه. او دلته چې کوم لیمډا هغه به زموږ سره 4l بای n برابر دی د لیمډا n صحیح ده. نو these were all the formulas about closed open argon pipe او all پوینټونه شو صحیح ده کنه. نو دا چپټر زموږ سره ختم شو. ډاپلر افیکټ ته درې کړی دی صحیح ده کنه هغه مو ګورئ صحیح ده. الله حافظ. ثانک یو.